أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمر ربه على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله راغي حكم الله تعالى فلا تستعجلوه فاستعصوا باغي کی جلدی مکوئی سبحانه پاک دے اللہ تعالی اوجد دے بصفاتو کی عما نهغسنا یشرکون یدی ورسرا شریک جوڑی ينزل نازلی اللہ تعالی الملائکة فرشتہ بالروح فروح سرا من أمره دخل حكم سرا على من يشاء أجاجي غاري من عباده دخل بندقاننا أن أنذروا جبو يروي تاسو أنه بشك شان دادي لا إله نشتدي لايك عبادات إلا أنا أجر زي ما فاتقون فاسمانا ويريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ سورت مبارکتا سورت النحل ویلکی. نحل عربی کی شاہد ویلکی. دا مچئی چی مختلف زیونو کی زانتا گبین جوڑ کی او حقینا کمشاد جوڑی کی نو حقیتا عربی جبا کی نحل ویلکی. او دا عربی جبی عجیب فصاحت و بلاغت تے کدا نحل مونگا وحاصر وایون یعنی بغیر ٹکی ندی تبیا شاد ویلے کی او کيو ټکی دلته موږ سیوا کو نخل وایو وخاصره ټکی والا خاصره بیا به کجوري ته ویلې دلته کې دا نحل مراد ده شاد نه مراد دي. الله تبارک وتعالى په دې صورت کې انسان باندې قسم انعامات ذکر کړي او بیا په انعامات کې به خاص طور سره دا شاد ذکر کړي او د شاد د مچي کاریګری هغه به باقاعده ذکر کیږي. نو دې وجهنا الله تبارک وتعالى په دې کې دا نحل ذکر کوي نو نوم یې خدای شوی دی سورۃ النحل. دا ټول څومره چې موږ تاسو ته په دې ځمکه باندې حشرات کارګيږي دا ماشي مجان میږي موږ به کې سرور پیزه سيزونه پیژنو زیات پیژنو هم نه ځکه زموږ علم او پوهه هغه محدوده ده. دا زرګونو مخلوقات دي د حشراتو کې قسم دي. اوس دا منګکان په دې اپوړي کې ډېر شوي دي او د مضافاتو کې که ستاسو خیال وي منګکان ډېر زیات دي غټ او واړه او قسم منګکان راوتي. نو ما ته بله ورځ یو کس ویلي د دې حشراتو ماهرین بیا خپل د دې ځمکې معدنیات بیل دي نباتات بیل دي حشرات بیل دي قسم او که تاسو سوچ وکئ په دې وړو منګکانو کې اوس دوه قسمه منګکان شو غټ خو ځان ته دي دا غټ وې ځان ته قسم دی دا منګکانو عجیبه دغه دی. دا واړه منګکان چې دي دا دوه قسمه دي یو بالکل تک تور دی یو معمولي خړ دی. ما ته یو کس خو دلته ګرځېدو ما ته دا منګک هم نه ښکاره کېږي دا منګک دا د منګک یو خاص قسم دی او دی ټک لګي الله دا قسمه دا الله تبارک وتعالى حشرات پیدا کړي قسم مونږ په دې نه پیږي. یو عالم دی یحیی سے اوس کومړ دی هغه ډېر زیات لوی تحقیق کوي په دې هر سیز باندې هغه یو کتاب لیکلی دی هر چې څومره دا زموږ په علم کې دي لکه مچۍ شوه او ماشي شوه او میږې شو او هغې ته عجیبه نومونه یې کړي لکه مثال په میږي کتاب لیکلی دی نو د هغې نوم یې دی چیون کی ایک معجزه او بیا د میږو اقسام بیا د میږو بادشاهي بیا د میږو چې کوم دی نو خاصیات الله تبارک وتعالى عظیم ذات دی او عظیم صفات دي. بهرحال الله تبارک وتعالى په دې کې چې کوم دی نو دا نحل د دې ګبین د بچی خاص طور سره به ذکر کوي او هلته ان شاء الله تعالی چې دا لفظ راشي بیا به د دې خصوصیات هم ذکر شي چې مفسرین حضراتو کتابونو د مچۍ د ګبین او د ګبین متعلق څه لیکل کړي دي.
د دې سورت دویم نوم دی سورت نعم. نعم د نعمت جمع ده. دې کې د الله تعالی نعمتونه کثرت سره هغه ذکر کېږي. مخکې چې کوم سورت تېر شو هغه سورت حجر. په سورت حجر کې الله تبارک وتعالی آخر کې وفرمایل واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. د الله تعالی عبادت تر هغې پورې کوه تر څو پورې چې درته مرګ نه راغلی. تر مرګه پورې د الله تعالی په عبادت باندې ځان مصروفه ساته. نو مفسرین حضرات فرمایي قیامتونه درې دي. قیامت یو دا دی چې انسان ته مرګ رالو، دا قیامت شروع شو، دې ته قیامت الصغرا ویل کېږي، وړوکی قیامت. که په چا قیامت دی او که نه دی چې دا کوم مړ شو به د قیامت شروع شو، دې ته قیامت الصغرا وایي. بل ته وایي قیامت وسطا، درمیانه قیامت چې 100 کاله تېر شي نو دا یو قیامت دی. ځکه نن چې مونږ تاسو کوم وینو که نه دا مونږ چې تاسو جمدي وکړي نه 100 کاله مخکې انسان پکې روښتلی او 100 کاله بعد به دې موجوده کې یو هم دي، نه به دا ماشوم وي او نه به دا دوی وي او نه به زی او نه به تاسو وي. دا قیامت دی که نه. 100 کاله مخکې چې کوم خلک وو، یعنې اوس چې کوم دی نو 2024 دی، په 1924 کې چې کوم کسان وو هغې کې اوس یو هم نشته، هغه ټول د ځمکې د لاندې تللي دي. او اوس چې کوم دی نو 2024 دی او بیا چې 3024 راځي یا به هېڅوک هم نه وي، دا به ختم شوي. نو دا قیامت وسطا دی، درمیانه قیامت وی دی ته چې مخلوق ختم شي. نو بس دا موجوده مخلوق په 100 کاله بعد په دې کې به یو فرد هم هغه نه وي، ټول به هغه ختم شوي وي. که الله یې ساتي چېرته چاته 6 عمر میلاو شي خو مشکله ده، هغه چې کوم دی نو به یې د هغې یو لوی کرامت وي. او بل قیامت کبرا دی، لوی قیامت. نو هغه قیامت دی چې کوم عام طور سره مونږ ذکر کوو چې شپېلۍ به وویلی شي. الله تبارک وتعالی په دې کې چې کوم دی نو په دې مخکې کې چې ذکر شو په آخر د سورت حجر کې هغه وړوکی قیامت و چې مرګ د انسان راشي. او دلته کې لوی قیامت ذکر کېږي اتا امر الله، د الله تعالی حکم رالو. فلا تستعجلوا، تاسو هغې کې چې کوم دی نو جلدي مه کوئ. دا یو کافرو او هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراضونه کول چې کله دی قیامت او کله به دا قیامت راځي. مونږ ته د هغې نیټه ذکر کړو. الله تعالی ورته څه وایي؟ اتا امر الله، د الله حکم راغلی دی. فلا تستعجلوا، تاسو جلدي مه کوئ. سبحانه وتعالى عما یشرکون، الله تعالی پاک دی، اوچت دی د هغه نه کوم چې دوی ورسره شریکان جوړوي. را بشي الله تعالی وایي. شیخ صاحب رحمت الله علیه دی الله وبخي، فرمایل به کل ما هو آت فهو قریب، کوم شی چې راتلونکی دی نږدې دی، نږدې ده را بشي، دا تمنا به مو پوره شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت زما سره یو ځای راغلی، زه چې راغلی یم نو قیامت په خپله باندې راغلی دی. قیامت نږدې دی، قیامت هغه نږدې دی. د هر انسان مرګ د هغه قیامت دی. د هر انسان مرګ دا چې کوم دی نو د هغه قیامت شروع شو، ځکه په هغه باندې حساب کتاب شروع شو، نو دې ته قیامت ویلی کېږي. بهرحال قیامت راتلونکی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دې صورت مبارکه کې الله تعالی اکثر خپل نعمتونه ذکر کوي او ورسره الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي چې تاسو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ. او د تقوا او پرهیزګارۍ چې کوم کورس دی قرآن مجید هغه شو. الله تعالی دا درې خبرې خاص طور سره ذکر کوي. نمبر 1 خپل انعامات الله تبارک وتعالی په دې کې ذکر کوي. او نمبر 2 الله تعالی وایي فتقون، ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ. تقوا او پرهیزګاري په څه باندې پیدا کېږي؟ ينزل الملائکة بالروح، الله تعالی وایي فرشته جبرئیل علیه السلام هغه روح نازلوي. روح نه مراد وحی ده او هغه قرآن مجید دی. څنګه چې انسان ته په دې روح سره د دې جسم هغه ژوند میلاوي، انسان په جسم کې چې دا روح وي نو ژوند به وي. دغه شانتې د انسان په ژوند کې چې قرآن مجید وي، د قرآن مجید زده کړه وي، د قرآن مجید تعلیمات وي، د قرآن مجید پوهه وي، قرآن مجید ویل وي، تلاوت وي، دا په بدن کې به باقاعده روح وي، یعنی الله سره به تعلق برابر وي. ځکه الله تبارک وتعالی د قرآن مجید د خپل ځان نه راایستی. حدیث مبارک کې راغلی هغه کتاب ستاسو په سینو کې دی چې د الله تعالی د ذات نه راوتی. قرآن مجید د الله تبارک وتعالی ذاتي خبرې دا د الله تبارک وتعالی کلام دی. کلام د الله تبارک وتعالی نه ختمېږي، دا ټوله دنیا به ختمه شي، دا قرآن مجید به هغه موجود وي. نو ځکه الله تعالی فرمایي ينزل الملائکه، الله وایي زه نازلوم جبرئیل علیه السلام بالروح، په روح سره دا ستاسو روحاني غذا ده، من امره، او په دې کې زما احکامات دي. بچای نازلوم علی من یشاء من عباده، کوم بندګانو باندې چې زه غواړم، یعنی انبیاء کرام. دې نه دا خبره معلومه شوه چې نبوت الله تعالی چاته ورکوي دا په محنت نه، هر کار د دنیا په محنت میلاویږي. نبوت هغه په محنت باندې نه دی. څوک دا نشي ویلی چې یاره یو کس دومره لوی محنت وکړو چې پیغمبر شو، دا ویلی شي چې یاره یو کس دومره لوی محنت وکړو عالم شو،
دومره لوی مهنت یې وکړو ډاکټر شو دومره لوی مهنت یې وکړو هغه مجاهد شو دومره لوی مهنت یې وکړو ولی الله شو دا شو دا ویلی شي دا نشي ویلی چې پلان کې دومره لوی مهنت وکړو چې هغه نه پیغمبر جوړ شو پیغمبري دا الله تبارک وتعالی په خپل انتخاب سره ورکوي چاته چې ورکوي الله تعالی ورکوي على من يشاء من عباده او د پیغمبر ډیوټي څه ده ان انذروا انه لا اله الا انا خلق با صرف الله تعالی طرف ته راغلي د الله تعالی د دین دعوت ورکوي دي لپاره چې فتقوا پدې کې تقوا او پرهیزګاری پیدا شي مقصود د دې آیاتونو مبارکونه الله تبارک وتعالی دو خبرې ذکر کړي نمبر 1 دا چې د قران مجید سره خپل رابطه جوړه کړي د تقوا کورس دی مولانا یعقوب نانوتوسی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس هغه فرمایي چې یو کس یو کورس حاصلې نو خلک ورته کتابونه مخې ته کېدي ورته وایي دا د کورس چې کوم دی نو کتابونه دي مثلا خلک چې میډیکل کوي نو وایي دا د میډیکل کتابونه دي دای آلات دي دای پریکټیکل دي دای دومره پیسې په داخله کې نو دا بیا موږ ډاکټر جوړو درې کاله مونږ کوي انجینیر جوړیږي نو انجینری د لپاره دا کتابونه دي دا د آلات دي مونږ ته به 2 کاله راکړي نو ته به انجینیر شي وهکذا همدغه شان دي الله تبارک وتعالی فرمایي که تاسو ځان نه تقوادار جوړول غواړئ ينزل الملائکه بالروح من امره قرآن مجید باندې عمل کوي